بنو کې امن ریلی امن پاسون یو عظیم الشان تاریخ ساز ریکارډي د طاقت عوامي طاقت مظاهره شوی و د پښتنو دا یو आवाज چې امن غواړو چې پښتانه رابیدار شوي دي او د امن لپاره او وی یو موټی شوي دي په ټول ملک دا خبر خور شو خو لږ چې به بعد دا خبر راغی چې په دې ډزې وشولې ډایرکټ نیغ په نیغه ډزې شوي دي د امن غوښتونکو د پښتونخوا ځینو پکې د ځانونو قرباني ورکړه که په دې امن مارچ کې څوک شرخوښي وو او وی دا متنازع کول غوښتلو نن کوم پښتونخوا ټول ملک له ټول پښتونخوا له کوم سبق ورکړی دی هغه د امن دی د اتفاق دی د پښتونخوا قیادت له پکار دی چې هغوی کلم کله راوځي بسم الله الرحمن الرحیم لارو برکت تارک لیو ګرانو کتونکو نن یو افسوسناک خبر دی او هغه تاسو ته معلومه ده بنو کې امن ریلی امن پاسون یو عظیم الشان تاریخ ساز ریکارډي د طاقت عوامي طاقت مظاهره شوی و او پاره کې صرف د پښتونخوا د پښتنو دا یو आवाज چې امن غواړو امن غواړو امن غواړو دغه احتجاج دومره زورورو چې کله وشو 2-3 غنټو کې د پاکستان ګوټ د دې ویډیو د دې خبر ورسېدو په دې باندې باز شروع شو چې پښتانه رابیدار شوي دي او د امن لپاره او وی یو موټی شوي دي په یو غږ شوي دي په یو اتفاق شوي دي که هغه مذهبي خلک ته قام پرست ته نورې لوی پارټۍ دي هر قسمه خلک ته ځوانان دي مشران دي د هرې طبقې خلک ته غریب دی مالدار دی ټول راوتي او د امن سپینه جنډه پورته کړې وه صرف دا غږ کو صرف ساده اواز ساده ناره چې امن غواړو مونږ په خپله خاوره امن غواړو مونږ د ریاست له نور اسم د غواړو نور به کیږي خو صرف امن غواړو نن د بنو دغه خلکو د پښتونخوا په تاریخ کې یو عجیبه ټرند شروع کو او زه به وایم چې دا به د پاکستان په تاریخ کې او دا به یو نوې ټرند ګرځي ځکه چې په کم تعداد کې خلک راغلیو په لکونو تعداد کې نو هغه څه عجیبه صورتحال و ګران کتونکو دغه خبره وه خو په دې باندې بیا ډزې وشوې او چې کمې ډزې وشوې د ریلی کامیابي په دې کې په لکونو خلکو موجودګي په ټول ملک دا خبر خور شو خو لږ چې به بعد دا خبر راغی چې په دې ډزې وشولې ډایرکټ نیغ په نیغه ډزې شوي دي په هغې کې ځینې چې کم د امن غوښتونکو د پښتونخوا ځینو پکې د ځانونو قرباني ورکړه ځینې پکې جوبل شوي دي الله دې وکړي چې کم جوبل دي هغه صحتمند شي دغه ډزو معامله کوشش دا و یا داسې قسمه پیښه که دا هر چا ابتدا کړي که په دې امن مارچ کې څوک شرخوښي وو او وی دا متنازع کول غوښتلو یی صرف دنیا ته دا پیغام ورکو چې نن کم پښتونخوا ټول ملک له ټول پښتونخوا له کم سبق ورکړی دی هغه د امن دی د اتفاق دی امن غواړو په خپله خاوره دی زما په خیال باندې دا د هغې خلکو چې کم مقاصد دي څوک چې امن تعالی ترغه کول غواړي نفرت خورول په دې خاوره غواړي جنگ جګړه خورول غواړي نو چې کله دا ریلی وشوه ما چې وړاندې څنګه ووي یو عظیم الشان تاریخ ساز عوامي طاقتو هغه خبر د دغه خبر سره چې کم د ډزو پیښه وشوه افسوسناکه په هغې باندې د هغې اثر کمولو کوشش وشو افسوسناکه پیښه شوې ده د پښتونخوا قیادت له پکار دی چې هغوی کلم کله راوځي د ټولو وړاندې ایمل ولی خان یا افتخار حسین صاحب واضحه کړې ده چې په معصومه خلکو ډزې شوي دي او ریاست په دې حواله باندې پلټنې وکړي چې کم ذمہوار خلک دي هغه د ښکاره کړی شي او تحقیقات په لازمي کوي ایمل ولی یا افتخار هم دا کړې ده کیدای شي د پی ټی آی قیادت په هم بیانات راځي دغه شان د نورو مشرانو هم بیانات په دې باندې راځي دا یو ډیره افسوسناکه پیښه شوې ده په هغه ورځ شوې ده په کومه ورځ چې عوامي طاقت پښتنو خو
هغه په چا باندې پیرزو نه و، هغې له په اخره کې بل رنګ ورکو. خو د امن چې کومه نغمه په پښتونخوا خپره شوې ده، تاسو ته به یاد وي نن پټان کې هم شټر ډاون هړتال و، تېره ورځ مو او نن هم پټان کې په لویه شمېره کې خلک راوتي وو. هغوی هم صرف دغه سندره ویله چې امن غواړو امن غواړو. تېره ورځ په باجوړ کې ټول سیاسي ډلې، د اسمبلۍ غړي، مشران، کشران، ځوانان، مذهبي خلک، د هرو طبقې خلک، هغوی جرګه کړې ده. هغوی هم اعلان کړی دی چې په 13 جولای به په ټول باجوړ کې د امن لپاره راوځو. ناره به هم صرف دا وي چې په خپله خاوره امن غواړو او سپین بیرغ به اوچتوو.